الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. انتهائی معزز مکرم علماء کرام او طلباء عظام، ستاسو په خدمت کې خپل د زړه یو درد شریکوم. ستاسو نه مې امید دا دی چې تاسو به په توجه سره او په سوچ او فکر سره واورئ. عزتمندو، اختلافات د مخکینو خلکو د سلف صالحینو د نیکانو خلکو په منځ کې تیر شوي دي، حتی کې د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په مابین کې هم په ځینو مسایلو کې اختلافات وو، لیکن سلف صالحینو صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین خپل اختلافات ډیر په سنجیدګۍ سره، ډیر په خوش اسلوبۍ سره سرته رسولیو او هغه خپل اختلافات به ډیر په ښه طریقې سره چې دی نو لرل. نو اختلاف لرل د یو چا د بل چا سره دا څه غلطه خبره نه ده، دا څه بده خبره نه ده. البته په اختلاف کې غلو کول، په اختلاف کې افراط کول، زیاتې کول، د یو بل بیزتی کول، د یو بل ناقدری کول، یو بل پسې بد ردی ویل، د یو بل مشران راکاږل، په یو بل باندې بې ځایه فتوا بازی کول، د کفر او د شرک او د ارتداد قسمه قسم فتوی لګول، دا انتهایی زیاته د افسوس خبره ده او انتهایی زیاته د فکر او د سوچ خبره ده. او دا سوچ پکار دی، دا فکر پکار دی چې زمونږ د دې فتوا بازو، د دې اختلافاتو، د دې کنزلو، د دې بدو ردو د دې فایده چاته رسیږي، د دې د وجې نه میدان چاته برابر دی، میدان چاته خالی دی. منږ او تاسو په خپل مابین کې په ځینې فروعي مسایلو کې او په ځینې نورو قسمه مسایلو کې انختلی یو، او د هغې د وجې نه نور چې کم بېدینه خلک دي، ملحدین خلک دي، هغه بېدینه او ملحدینو خلکو ته میدان خالی دی او هغې خپل کار تر ډیر حده پورې مخکې بوتللو. افسوس خبره دا ده چې د هغې په خلاف باندې زمونږ هیڅ بندوبست نشته، د هغې په خلاف باندې د اواز پورته کولو څه سوچ او فکر زمونږ نشته دی، ځکه مونږ په خپل مابین کې رانښتلي یو، مونږ په خپل مابین کې په جنګ او جدال باندې یو. پخوا خو به داسې وه چې ځینې نیم مسایل د هغې د چیړلو د وجې نه به او د هغې د کولو د وجې نه به علماو منع کوله، مشرانو به منع کوله، په دې خاطر باندې چې یاره دا مسله دلته کې شته دی، نه هسې نه چې دا مسله دلته را پیدا شي. اوس خو هغه د ملحدینو چې کم مسایل دي هغه زمونږ او ستاسو کورونو ته راورسېدل، زمونږ او ستاسو چې دی نو هغه بچې بچې د هغه غوږونو ته دا خبرې راورسېدلې. د انکار حدیث فتنه انتهایی زیاته په عروج باندې ده او عام خلک هم د هغې نه متاثر ګرځېدل دي، بلکې حتی کې چې د انکار حدیث د فتنې نه یو ګوته مخکې بله فتنه هم راوتلې ده چې د هغې مشر تقریبا د هغه نوم عزیز الله بویو دی، د هغه یو تفسیر هم دی احسن الحدیث، او څه وخت مخکې زمونږ سره خوا کې
ټوپی کلی او ټوپی چې کوم بازار او خاریه ده، نو په هغې کې زمونږ د سملګرو سره ملاقات شوی و. په هغه ملاقات کې چونکې هغې بار بار مطالبه کړې وه چې تاسو راشي او دلته څه کسان دي، نو موږ یاره دا به هسې څه ګپ وي او دا څه دومره خبره به نه وي. موږ چې لاړو هلته ډېر زیات خفه هم شولو، ډېر زیات افسوس هم راغی چې ګوره د مسلمانانو په معاشره کې، د پښتنو په معاشره کې هغه بېدیني زمونږ کورونو ته راورسېدله. هغه کم کسان چې وو د هغوی سره خو ملاقات ونه شو، لیکن د هغوی چې کوم متعلقین وو د هغوی سره ملاقات وشو. د هغوی نه هم چې د هغوی خبرې واورېدلې انتهایي زیات خفه شولو او انتهایي زیات افسوس راغی چې یاره د الله تعالی دین، زمونږ دین اسلام په کمی طریقې سره چې دی نو هغه خرابولی شي، په هغې کې د خلکو په ذهنونو کې شکوک او شبهات اچولی شي. د هغوی نظریات څه لږ ډېر ستاسو وړاندې کوم چې د هغوی په نیز باندې په اسلام کې چې دا کم مونځ دی، په اسلام کې چې کومه روژه ده، په اسلام کې چې کم نور عبادات دي، حج دی، زکات دی، دا د سره شته دی نه. او په دې موضوع باندې هغه ملګرو څه کتابونه هم موږ ته راکړل چې په هغې کې یو کتاب دی تحقیق الصلاة و نماز. دا موږ او تاسو چې کوم مونځ کوو دې ته هغوی مروجه صلات وایي. دا موږ او تاسو چې کومه روژه نیو هغې ته هغوی مروجه روژه وایي. یعنی دا زمونږ او ستاسو مونځ، زمونږ او ستاسو روژه د دې د سره د هغوی په نیز په اسلام کې ثبوت نشته دی، په اسلام کې څه حیثیت چې دی نو هغه نشته دی. نو موږ او تاسو خو انخت یو د دې پسې چې یاره مونځ کې رفع الیدین شته که نشته، هغې راله د منځه مونځ وړلو. موږ او تاسو په نورو خبرو کې انختلی یو، هغې راله د منځه هغه ټول چې کوم د اسلام شرایع دي، د اسلام بنیادي څیزونه دي، هغه یې تر منځه وړل. دغسې موږ تاسو انختې په دې کې وو چې تراوی 8 رکعاته دي او که تراوی 20 رکعاته دي. ټیک دی، هغه اختلاف خپل په ځای باندې دی، لیکن هغه اختلاف له دومره غلو ورکول د هغې دا نتیجه شوه چې خلک راولګېدل او هغوی وی د سره تراوی نشته دی، او تراوی چې دی نو دا څه دومره اهمترین څیز نه دی، څه دومره غوره څیز نه دی. بهرحال د ټولو علمای کرامو نه، طلبای کرامو نه د هغوی نه خواست دی، هغوی ته التماس دی او هغوی ته دردمندانه اپیل دی چې د خدای د رضا دپاره، د الله تعالی د رضا په خاطر باندې دغه اختلافات خپل د اختلافاتو په دایره کې وساتئ او په دې وخت کې خو الاهم فالاهم باندې عمل وکړئ. بالکل دغه قسمه خبرې پرېږدوئ. دا چې کومې فتنې دي، د قادیانیت فتنه زمونږ او ستاسو کورونو ته راورسېدله، د انکار حدیث، د پرویزیت فتنه، د غامدیت فتنه، نور چې کوم د بېدینۍ او د الحاد فتنې دي، هر یوه فتنه د موبایل په ذریعې سره هغه زمونږ او ستاسو کورونو ته راورسېدله. او بیا دا خبره هغه ټوپی کې چې کوم ملګري و ټوپی ښار کې، نو هغوی پکې دا ووایي چې دلته دا تقریبا 40 پورې کسان دي، یو کس 2 کسان نه دي، او بالکل ډاډه خپله خبره د خلکو وړاندې کوي، سیاره څه وغیره چې دی هغه په هغې کې نشته دی. نو په کار دا دی چې دې فتنو ته موږ او تاسو رجوع کړو چې دې ځای کې دا فتنې دي، نو په نورو ځایونو کې به هم دا فتنې ښه په عروج سره روانې، لیکن موږ او تاسو چې دی خبر نه یو، موږ او تاسو په خپل منځي اختلافاتو کې اخته یو او په هغې کې چې دی زموږ او ستاسو ټوله سرمایه صرف کیږي. په کار دا دی چې موږ او تاسو ټول که هغه زمونږ جماعت اشاعت التوحید و سنه والا علماء او طلبا دي، په کار دا دی هغوی هم دې موضوع ته، دې خبرې ته توجه کړي، خپل قوت او خپل سرمایه په دې کې چې دی نو صرف کی. او دویم که جمعیت علماء اسلام والا دي هغوی ته هم دا خواست دی، که اهل الاحادیث والا دي هغوی ته هم دا خواست دی چې ټول په اجتماعي طریقې سره همدغه فتنو د دې سرکوبي وکړو، د دې مخې ته چې دی نو خرن جوړ شو. ورنه دا چې کوم د دې نظریات دي دا زمونږ د راروان نسل د طبیعت ډیر مطابق دي، ځکه د هغوی په مذهب کې، د هغوی په نظریاتو کې مز نشته دی، روجه نشته دی، نو بس زمونږ ټول را روان نسل هغه به هم دغه قسمه خلک وي، هغه به رانه بېدینه شي، هغه به رانه د بېدینۍ په طرف لاړ شي، بیا به مونږ سر وهو، مونږ به بیا خفګانونه کوو، افسوسونه کوو، لیکن ټایم به رانه تلي، وخت به رانه تلي. اوس وخت یې په کار دا دی چې د دې فتنې د دې چې دی نو مونږ سرکوبي وکړو. او بیا هم دا خبره هم ورسره قابل د یاد ده چې د دې خلکو سره هم مونږ په سنجیده طریقې سره علمي بحث وکړو، داسې بحث وکړو، داسې مباحثه وکړو چې د هغې د وجې نه خلک مطمئن شي. لکه اوس ځینې
قسمه د دغه منکرین حدیث سره یا د نورو بيدینه خلکو سره په سوشل میډیا بحث مباحثه روانه ده، لیکن د هغې په ذریعې سره خلک مطمئن کیږي نه، بلکې خلک نور متنفره کیږي. هغه صرف د کنځلو په ذریعې سره، هغه د بدو ردو په ذریعې سره نه، بلکې دا خلک بالکل مجبوره کړي شي بحث کولو ته، دا کینولی شي. او که دکه نه نو حکومتي قانوني طریقه کار اختیار کړی شي او په دې خلکو باندې پابندي ولګولی شي چې دوی د خپلو نظریاتو، د خپلو چې دی نو غلطو سوچونو او فکرونو هغه پرچار زمونږ او ستاسو په معاشره کې نه کوي، زمونږ او ستاسو مسلمانان وروڼه چې دی نه ګمراه کوي. الله تعالی دې کي چې دا خبرې زمونږ او ستاسو په زړونو باندې ښې لګېدلې وي. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو له په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې مونږ او تاسو کې د دین اسلام فکر او سوچ پیدا کړي. الله تعالی دې زمونږ استاسو په زړونو کې د دین اسلام درد پیدا کی چې زمونږ استاسو اولنې ترجیح دین اسلامی. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.